عزتمنو یو سوي ظالم را پاسېدلی خپله مور یې ووژلې ده او خپل پلار هم بېدردۍ سره قتل کړی. راځئ مینهوالو چې دا اخر ولې قتل کړی چې دوی دومره مجبور شو چې خپل مور او پلار مرګ ته تیار شو. ټول معلومات عزتمنو زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم. موږ سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه کوم تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ. هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو استادان ته ظلم او زیاتې کېږي چې نن څنګه عزتمنو په لاهور کې دا واقعه مخې ته راغلې. یو زوی لګېدلی دی د ښځې په سر باندې خپل مور او پلار بېدردۍ سره قتل کړي دي. عزتمنو مور یې حلاله کړې او پلار یې حلاله کړی دی. عزتمنو د دغه خلک مور او پلار چې دی نو د ده ښځې سره به روزانه جنګ جګړه کوله. ده نه شو برداشت کولی. عزتمنو ده ته به ښځې روزانه شیطانۍ کولو. نو ده به ورته ویلې خپلې ښځې ته خیر دی ګزاره کوه، مور او پلار مې دي، بل څوک خو نه دي، دا به وینام کوي هر څه به کوي. خو عزتمنو ښځې د خاوند خبره هېڅکله نه منله. اخر یوه ورځ د دغه شانتې خاوند ستره ستومانه د کاره راغلی او ښځې وله غوږونه ډک کړل. ورته ویې ویل چې ستا مور او پلار ما سره نن دغه شانتې خبرې وکړې او دغه شانتې کنځلې راته وکړې او دغه شانتې په نه څه خبره باندې جنګ جګړې وکړې. عزتمنو خاوند دماغ یې کار نه دی کړی او چاره یې اخیستې ده او راوتلی دی. خپل پلار یې حلال کړی دی. د هغې نه بعد عزتمنو بیا راغلی دی مور ته، خپله مور خو یې حلاله کړې ده. عزتمنو دا دواړه کارونه چې ده کړي دي دا د د ښځې په سر باندې کړي دي. عزتمنو دا خو غټ بې غیرته ده به اخیستی وي، خپله که چاره به یې اخیستی وي، خپلې ښځې نه به یې جبه کټ کړی وي. خو خپل مور او پلار یې ولې داسې بېدردۍ سره قتل کول. مینهوالې الله تعالی دې نو مسلمان د داسې بچو نه وساتي. که چېرې بچي داسې غټېږي او داسې کارونه کوي نو الله تعالی دې نوس نابود کړي. ځکه عزتمنو چې داسې بې ضمیره بچي ډېر سخت بدعمله وي. زموږ د عزتمنو ته نن ورځ معلومات د دې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.